صحیح روایت تے دو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا امام مسلم دا روایت نقل کرے صحیح مسلم کے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام با فرمائل چاہتے تو بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل ما تا براق راوستلے شو اتیتو بالبراق براق ما تا راوستلے شو بیات دے براق تعریف کی وضاحت کی دامن تیرہ جمعہ کی ویلی داغی وضاحت دی سکی چی وہو دابتن ابیض طویل فوق الحمار دائی وداسی زناور دے سورلائے دا ابیضو چی تک کسپین دا طویل فوق الحمار غٹ دا پاس دا خرنا چی دے لگا غٹ دا ودون البغل او دا قچرنا لگا وڑا دا دا یو دا سی سورلے دا نبی علیہ السلام ہوئی چیزو پا دا غی براغ باندکین استما اولارم نبی علیہ السلام ہوئی یزاو حافرہو عند منتہا طرفی دا یو دا سی سورلے و دا براغ دا غی یو قدم با دوم رو لکا سمرا چی دا انسان نظر انتہا دا دوم را یو قدم آغستو دوم را زی پوری دا غی یو قدم چی دا انسان سمرا نظر لگی نو دا سکنڈو پا حساب بانی مسجد اقصا تا رسیدلے حالان کی دا مسجد اقصا چونو دیتا میاشتو مزلو لیکن سکنڈو کی وہ رسیدیو قدم کی ویوشما کی نبی علیہ السلام مسجد اقصا تو وہ رسیدو بیادا بیت اللہ نا بیت المقدس تا اور بیا معراجو کو بر اسمانون تلعا اسمانون تا چیزین دا غی واقعہ ہوئی رزمہ کے دا واقعہ دا غی اختلاف مونگا 13 جمعہ کے ویلے مختصرم دا غی نے اسو خبر رواغست نبی علیہ السلام اچھے کلتو بر آسمانونو تا نبی علیہ السلام ہوئی فرکبتو حتی تیتو بیت المقدس قال فربطتو بالخلقة التي يربط به الانبیاء قال ثم دخلت المسجد فصلیت فيه رکعتین نبی علیہ السلام چی سفر شروع دزمکر نبی علیہ السلام ہوئی فرکبتو حتی آتیتو بیت المقدس یا بیت المقدس دباغی باندے کین آستم بدے براق باندی او بیت المقدس دلالم دائزے پر رالم مادا براق باغی کڑے پوری اتڑو باغی زے پوری چی باغی پوری بنورو صحابہ چی برال منزلہ نو پاغی پوری بے سولے تڑلی دا گا آسونا بے تڑلی نو ما دا اخبر آس چیدے نو دا غی کڑے پوری وہ تڑو بیا بیت المقدس جماعت نا دن نشما او دو رکاتا منز میں کو بیت المقدس کی بیا دا روایت مختلف تھی بعضی ہوئی چی زان لے منز کڑے و نبی علیہ السلام یوازی بس دو رکاتا نا پلوکڑو بازی ہوئی چنا منز کڑے دے تمام انبیاء اولا چاہو تا متشکل شویو اللہ اولا شکل ورکڑے و آگوی پسی منز کڑے دے نو نبی علیہ السلام اگی امام شو نور انبیاء چی دے مختریان شو نو دو رکاتا منزی کڑے بس مختلف روایت تھی چے زان لے اکڑے یا چے دے ٹھولا انبیاء اولا کڑے دے نبی علیہ السلام بیا ہوئی ثم خرجت فجاءنی جبریل علیہ السلام
بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. نبی علیہ السلام عزت دغزین بیارا بہر شمام ثم خرجت فجانی جبریل دغزین روتمام جبریل علیہ السلام ما تراغیم دولو خیراولم بإناء من خمر وإناء من لبن دولو خیراولو پیو کے جدے شرابو پبل کے پیو فاخترت اللبن ما ته وینا وکړه چې په دې دواړو کې یو خوښ کانو فاخترت اللبن ما د پیلو خوښ کو هغه پی مې وسکل دا هغه وخت چې شراب حرمت لا نه دی راغلی دا چې شراب او پیو ته دواړه نیولي دي نو په دې وخت کې د شرابو حرمت لا نه راغلی نبی علیه السلام هغه پی خوښ کړل او پی ته وسکل فقال جبريل عليه الصلاة والسلام اخترت الفطرة جبريل عليه الصلاة والسلام وی چې تا فطرت غوره کوم ستا فطرت دا غوښتل چې ته پی وسکې نو بیا جبريل عليه الصلاة والسلام سوی نبی عليه الصلاة والسلام ته وی زه چې ځو بره خیجو اسمان ثم عرج بنا الى السماء جبریل علیہ السلام وی منگا اسمان تو خیجولو ثم عرج بنا الى السماء دا اوس په بره سفر شروع شو د ځمکې سفر ختم کمی ته چې اسرا وی اسرا په دې ځای باندې ختم شو اوس معراج شروع کیږي جبریل علیہ السلام هغه وی چې ز اسمان تو خیجولم نو چې بارو غتنو فاستفتح جبریل علیہ السلام طلب کو د دروازې د کولولو اسمان ته چې ورسېدو بره لکه خلک چې یو ځای ته ځي نو هلته اواز کوي که نه دې نه معلومیږي چې چا ځای ته ورځي نو هلته به اواز کوي ګورئ جبریل علیہ السلام اواز وکړو چې دروازه کولا وکړه د اسمان چې کم ملائک ولاړ دي په دې دروازه باندې نو هغه ته سوی فقیل من انت نو دی ورته سوی فرشته ته سوال کې وسو کې چې دروازه ټکای نو چې څوک ته نه تاسو کې ته دروازه چاته وټکای هغه ته تاسو کې ته بیا دې سیمه چې زېما چې زه پر دې کور لته ما هغه ماته چې څوک زه ته چې زېما نه ده څه پته لګي زېما څوک دی نو فقیل من انت فرشتہ تپوس کے ویت سوکے او تی قال جبریل علیہ السلام فرشتہ امام قیل ومن معکام دا فرشتہ دی بیا تپوس کی استاس رسوک دی معکام استاس رسوک دی ناغوتی قال محمد علیہ السلام دباسر محمد علیہ السلام دے نبی علیہ السلام دے قیل وقد بعث الیہم ویتا چالے گلے کا پخپل دے راوستو نو آغا تسوی جبریل علیہ السلام قال قد بعث الیہ ففتح لنا زج دے لے گلے شوہم اللہ لے گلے مبد پسیم ففتح لنا نو دروازه مونږ ته کولاو کړه دروازه مونږ ته کولاو شو د اسلام د مخکې اسمان ته ختل دا بکیدل شو لکه دې سینا عام خلک پنه شو خته شیطانان بختل اسمان ته پوری به یو بل توګه کې خوده نو پر اسمان ته ورسېدل اولنی اسمان بیا با هغه خبره چې ببره واورېدلې نو بیا به کته راوړه او ساحرانو ته د جادوګرانو ته به ووي چې بره چې دی نو پرون دا چل شوی دی او نن چې دی نو په دنیا کې به دا چل کېږي یا به سبا په دنیا کې دا چل کېږي نو دا کاهنانو به یو هغه خبر راوسته یو سل به بس خپل دروغ وتړل خلکو ته به وي سبا به دا کار کېږي کاهنانو به ووي نو کاهنانو به هغه خبره چې دی نو خلکو ته ورسوله او خلک چې سبا به شو نو الله خو به هغه کار وکړو
چې کوم په مشورې سره شو ناج کار چې مو شو نو خلکو به د ساحرانو تو ګوره دا رښتیا وایي که نه هغه را پرون چې پلانکي کاهن څه ویلي و هغه وشو نو دغه کار به یې کوه چې بره به څه وشو بره به وخاته د برې نه به یې خبرې واورېدې او بیا به کته راکوش نو کته کاهنانو ته به څه وي هغه خبره وړاندې کړه دا د اسلام نه مخکې دا کار به کېدی شو اوس چې دی نو اوس هم شیطانان برخېږي د هغې دپاره څه ملایک مقرر دي هغه بیا ولي شغله چې د شپې ځي دا د ورځې هم ځي خو د ورځې مونږ وینو نه شیطانان به برخېږي نو دوی بیا شغله را پرېږدي ویې ولي خبره مې دا کوله نبی علیه السلام بره لاړ اسمانونو ته چې ړومبي اسمان ته ورسېد نو فإذا نبي آدم فرحب بي ودعا لي بخير فإذا نبي آدم فرحب بي ودعا لي بخير دی په ناڅاپه زه چې دی نو په خپل نیکه آدم علیه السلام سره میلاو شومه فإذا نبي آدم د ناڅاپه د آدم علیه السلام سره میلاو شومه ودعا لي بخير ما سره چې دی نو ما دپاره د خیر دعا وغوښتم او ما ته یې څه ووې ما ته یې مرحبا ووې په راتګ باندې لکه موږ چې پښتو کې وایو په خیر علي نو که مثال په طور دی بیان نیمه کې زه ووایم چې پلانکي پیغمبر نبی علیه السلام ته وایي چې په خیر علي دی په خیر علي به دا مطلب نه وي چې هلته په پښتو کې ویلي دي چې په خیر علي په خیر علي مطلب به دا نه وي خو مرحبا یې ورته ووایي چې ستا په راتګ باندې موږ خوشحاله یو لومبي اسمان کې چې دی آدم علیه السلام دی ګورئ دا صحیح مسله ده نبی علیه السلام د آدم علیه السلام سره میلاو شو هغه د هغه دپاره دعا وغوښته او چې دی نو په خیرالي ورته ووایي یعنې مرحبا یې ورته ووایي اوس دا خبره چې انبیا خو په قبرونو کې پراته دي نو هلته څنګه تللی متشکل شوي خو شکل ولې ورکړی شوی هلته تلي دا خو چې پیغمبر هم داسې ونه شي دا خو څه خبره پاتې نه شو دا خو معجزار څه ختم بعض روایاتو کې لږ بدل الفاظ راغلي دي بعض روایاتو کې داسې دي چې نبی علیه السلام څنګه لاړ نو مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح فخیر دی راشي زما نیک بچی او نیک پیغمبر مرحبا ورته ووایي خپل بابا آدم علیه السلام چې مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح زما بچی چې دی نو په خیر دی راشي مرحبا او نبی صالح دی راشي نبی علیه السلام نبی علیه السلام وی ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام نبی علیه السلام وی زو جبریل بیا په بر لاړو دویم اسمان ته جبریل علیه السلام دا چوکیدار نه اجازت غواړي دروازه ورته ټکوي داسې ورته وایي چې فاستفتح جبریل علیه السلام دروازه کولاو کام جبریل علیه السلام دویم اسمان ته تللی دي نبی علیه السلام سره ده نو پرشته دې تپوس کې کوم چال د چوکیدار او په دویم اسمان باندې هغه ته فقیل من انت هغه ته ته څوک چې ته اجازه غواړې بر دراتک قال جبریل علیه السلام قال اغوتوی جبریل علیہ السلام امام اجازت زغوارم قیل ومن معاکم دا پرشتہ ہوتوی نور دا سر سوکتی دا بلکس دا سر سوکتے جبریل علیہ السلام ہوتوی قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بلکس را سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وقد بعث إليه قال قد بعث إليهم ففتح لنا
اچ دې موږ ته دروازه کوله وکړم او مانه دا تاسو کو چې ته په خپل اتره کله کله شوې جبريل عليه السلام اغله جواب ورکړي نازل کله شوې د الله تر طرفه نیمو ته سو وکړو ففتح لنا موږ ته دروازه کوله وکړه بیا نبی عليه السلام فرمایي دویم اسمان ته لاړ ښه دویم اسمان کې سو التا دا ډومبي اسمان دی خو روایت هم بدل آدم علیه السلام چې دو روایتو سره موږ دا یو خبره وکړه نبی علیه السلام دوباره بیا روان دي فإذا أنا بابن خالة عيسى ابن مريم دیوی موږ دویم اسمان ته ورلو دا دویم اسمان دا خبره موږ وکړه چې جبريل عليه السلام اجازه وغوښتو دا خبره وسره مکالمه شو بیا لاړ پرې خو دی نو نبی عليه السلام بیا وی فإذا أنا بابنة الخالة يا بابن الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما د جبرات دویم اسمان تو ختمه الت زمانه ترور زامنو د ماسی زامن میو سوکو عیسی ابن مریم او یحیی ابن زکریا دا دوان الت موجود په دویم اسمان زال تو ورلو دوان الت دی نو دوانو سوې فرحبا ودعالي بخير فرحبا ودعوالي بخير دا دعا مړم به چې ویلو د یو د پاره دلته دعوا مستثنیه د خان دوه کسې دي یو عیسی ابن مریم دی او یو یحیی ابن زکریا دی نو دوانو زما ته مرحبا وی پر اتک باندې چې په خیر علي ګوره دا ټکه زویم خدا ربای دی پر ربای کې تا ته وی چې فرحبا ودعوالي بخير ما ته مرحبا وی پر اتک باندې دویم اسمان ته او زما د پاره چې دینو سه وکړه دعا وغوښته د خیر چې د خیر دعا د چا د پاره غواړي بیا دریم اسمان ته موږ دغه طریقې سره لاړو بیا تر وم اسمانه پورې جبريل عليه السلام هغه دروازه کولاوي په دې طریقه باندې موږ په بر روان یو تاسو کې هغه دغه جوابونه ورکړي چې دا محمد ته او چې جبريل ما دا چې دینو الله لګره مو چې دی راول دا سیدا ټوله خبره وته کوي بیا چې دینو ویمونګه دریم اسمان ته لاړو دریم ته پیدا نبی یوسف صلی الله علیه وسلم مونږ دریم اسمان ته وختو په دغه طریقه باندې چې دا مخکې دوه کمې طریقې د تماویم دریم اسمان تو خطو فیضا نبی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم علت یوسف علیہ السلام دریم اسمان کے موجودون اذا ہوا قد اوتیا شطر الحسن اذا ہوا قد اوتیا شطر الحسن فرحبا ودعالی بخیر منچ یوسف علیہ السلام سر میلاو شو یوسف علیہ السلام یو لوی حسن ورکړیو دا حسن دار سره وکړه یو لوی ایسه د حسن الله ول ورکړیو بیا هغه مونږ ته مرحبا وی پر اتګ باندې او زمونږ د پاره د خیر دعا وغوښته پړم بیا اسمان کې سو آدم علیه السلام دویم اسمان کې د ترور زامن د نبی علیه السلام عیسی علیہ السلام او یحیی علیہ السلام دریم اسمان کې سوق یوسف علیہ السلام خبره دي چې ګب وانت کې کاری خدای تواتر ده ها دا ګب خبره نه قران او صحیح حدیثونه ثابت و دریم اسمان کې موږ د یوسف علیہ السلام سره میلاو شو او هغه مونږ ته مرحبا و بیا چې دینو مونږ د پاره د خیر دعا وغوښته بیا نبی علیہ السلام سوئی ثم عرج بنا الى السماء الرابعه مونږ بیا په برو خطو سلورم اسمان ته لاړو فاستفتح جبريل
علیہ الصلوۃ والسلام قیل من هذا قیل من هذا مونږ چې کله څلورم اسمان ته لاړو هلته موږ نه تپوس وشو تاسو کې قال جبریل او تیز جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قیل ومن معك دا بل د سره څوک دی قال محمد صلی الله علیه وسلم دا را سره محمد دی چې پیغمبر دی قال وقد بعث الیهم قال مونږ ته ما ته ویم چې ته لېږلی شوی که نه قد بعث الیه تو ته پخپله تلی نو قد بعث الیه ته پخپله تلی که نه لېږلی شوی دا ورته څه وایي قد بعث الیه زه ورته لېږلی شوی یم الله لېږلی ففتح لنا نو مونږ ته د څلورم اسمان دروازه کولا وکړه سویم اسمان هلکه د څلورم اسمان دروازه یې مونږ ته کولا وکړه چې مونږ به راوختو څلورم اسمان ته دا شپه ده ګورئ ښه هلته چې مونږ لاړو نو فاذا نبي ادریس علیه الصلاۃ والسلام مونږ ادریس علیه الصلاۃ والسلام سره میلاو شو مونږ هغه ولیدو هغه زوی په واقع مونږ تېره جمعه کې ویلې وه چې دا خلک ورته منسوب کوي نو ادریس علیه الصلاۃ والسلام سره مونږ څلورم اسمان کې میلاو شو فرحبا ودعا لی بخیر مونږ ته مرحبا وی پر راتګ باندې زمونږ د پاره د خیر دعا وغوښته څلورم اسمان کې څوک ته لګا ادریس علیه السلام لکه الله تبارک وتعالى وی ورفعناه مکانا علیا هغه مونږ اوچتو مکانونو ته چې دی نو رسولی دی دې ځای باندې بیا چې دی خلک د دروغ یو واقعه وایي هغه ما تاسو ته تېره جمعه باندې په دې منصب د پیغمبر باندې ویلي الله دې معافي وکړي ښه چې ما دلته ویلي وه خو ما ورسره دا ویلي چې دا واقعه زوی په ده اره دروغ وه ها ما په ورځ وویلي د دروغ ده که تاسو نقل اورې دی واقعه وه نبی علیه السلام څلورم اسمان ته لاړ هلته موجود ادریس علیه السلام او هغه مونږ ته مرحبا ووایي په راتګ باندې او مونږ د پاره د خیر دعا وغوښته ثم عرج بنا الى السماء الخامسه مونږ بیا په بر باندې وختو پنځم اسمان ته دا ډېره مزه کوي چې سړی ورته په غور غوږ کېږدي بیا چې دی نو ذهن ته یې راولي چې دا څه حساب دی نو مونږ پنځم اسمان ته لاړو پنځم اسمان ته وختو په دغې طریقه باندې چې دا کومې طریقې مونږ مخکې وي چې جبریل علیه السلام تپوس کې هغوی د نبیا تپوس کې چې ته څوک یې استاد سره څوک دی دغه طریقه ده نو چې مونږ پنځم اسمان ته ورسېدو نو فاذا نبی هارون علیه صلی الله علیه وسلم یا علیه السلام مونږ ناڅاپه هارون علیه السلام په پنځم اسمان کې ولید پنځم اسمان کې مونږ هارون علیه السلام ولید فرحبا ودعا لی بخیر مونږ ته مرحبا وی پر راتګ باندې په خیر علي وی لکه مونږ چې وی په خیر علي او مونږ د پاره د خیر دعا وغوښته چا هارون علیه السلام په پنځم اسمان کې څوک دی هارون علیه السلام مونږ د هغه سره میلاو شو بیا چې دی نو هغه مونږ ته مرحبا وی پر راتګ باندې او مونږ د پاره د خیر دعا وغوښته بیا نبی علیه السلام وی ثم عرج بنا الى السماء السادسه مونږ بیا په بره نور وختو شپږم اسمان ته لاړو نو په دغه طریقه باندې چې کومې مخکې مونږ وي په دغه طریقه باندې بیا اجازت وغوښته او په دغه طریقه ورسره وشوه کومه چې مخکې تېره شو شپږم اسمان ته چې لاړو پیدا نبی موسی صلی الله علیه وسلم مونږ ناڅاپه موسی علیه السلام ولید په شپږم اسمان کې مونږ څوک ولیده لکه موسی علیه السلام فرحبا ودعا لی بخیر هغه مونږ ته په راتګ باندې مرحبا ویو زمونږ د پاره د خیر دعا وغوښتله شپږم اسمان کې څوک دی دی موسی علیه السلام دغه طریقه شروع په بره باندې تلو و شپږم اسمان ته خو دوی ورسېدل
اوس په وم ته ځي کنه لګ وم اسمان ته مونږ په دغه طریقه باندې لاړو کومې طریقې چې مونږ په دې مخکې اسمانونو کې وي ښه ځکه چې بیا وایو نو هسې تکرار راځي سړي به بیا لږ مور کوي نو په دغه طریقه باندې لاړو وی چې وم اسمان ته مونږ ور داخل شو فإذا نبی ابراهیم صلی الله علیه وسلم مسندا ظهره الى بیت المعمور مونږ چې وردن نشو نو مونږ ولیدو ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام مونږ په وم اسمان کې ولید او سی چلے کړو مسندا ظهره الى البيت المعمور چاغه ډډ لګولې دا بیت المعمور ته ناس ته وته مونږ چې ورخاره شو ابراهیم علیه السلام بیت المعمور دا دو وم اسمان نه پاسا یو کعبه ده کعبه کوم د امر چې ابراهیم علیه السلام کته جوړ کړی ده لیکن مونږ چې وایو الکا چې دا ځای د جمعات ته وقف کو نو دا د اسمان د اخره پورې د سدرۃ المنتهى پورې چې د اسمان ته پورې چې دا وقف شو الله د دې دومره ثواب الله تعالی درکې یوازې دې تل نه چې دا ما یو کنال او دوه کنال او فوټ او 3 فوټه مې ورکړی دا د سدرۃ المنتهى پورې دا تا وقف کړ دا لکه حسابو کچې دې چې بابر عزیز ته په بابر لینټری ما چو نو خو دا استا دغه کار نه دی الله تعالی لیکلی دا باره ابراهیم علیه السلام کا وخت جوړ کړی دا لیکن برا سدرۃ المنتهى ته ډډوالی دا او برا په ووم اسمان باندې چې نو کعبه موجود ده برا په ووم اسمان باندې نو ابراهیم علیه السلام ال ډډوالی دا مون وضاحت کو دی چې بیت المعمور څه ته وي بیت المعمور څه ته وي دا د الله کور دی برا چې مونږه وضاحت وکړو چې برا کعبه لکه چې کته ده او روزانه تینا او یا زره ملائک چاپیر طواف کوي روزانه تینا او یا زره ملائک چاپیر طواف کوي او د الله عبادت کوي او کم ملائک چې کم فرشتي چې پړمبه ورځ طواف کړي نن ورځ پورې داغي دوباره نمبر نه دی راغلی او تر قیامت ته سبا پورې داغي دوباره نمبر رانشي د طواف کوي او یا زره فرشتي ال د طواف کې پکرونا کې نه بند شوی کرونا کې بیت المعمور نو بند شوی خبره کعبه نو بند شوی کته بند شوی او برا د الله عبادت سٹارټ اگر چې دلته بندګان وان کې نه وای کوي او برا سو سدرۃ المنتهى کې بیا زره فرشتو بیا روزانه طواف کو ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه لګولې وا او ناسو چې کله وی مونږ ورلو نبی علیه السلام وی نو مونږ ته مرحبا وی او زمونږ د پاره سو وکړو دعا وغوښته نو ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتهى بیا مونږ د ووم اسمان نه مونږ د سدرۃ المنتهى پورې لاړو چرته لاړو سدرۃ المنتهى ووم اسمان کې مونږ د ابراهیم علیه السلام سره میلاو شو د اغه ځنه ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتهى مونږ بیا چرته لاړو سدرۃ المنتهى ته لاړو سدرۃ المنتهى د وو اسمانون د پاسا یو زید پاغي باندې محدثین لیکلي دي چې یو بیره ولاړه دا بیره ونه او دا بیره غونه وی ډیره غټه دا خبره غب کاری چې دا دې ځان نه خبره کوي او زه به تاسو وایم چې دې نه ډکوسله ته پاسوم د بیا به تاسو چې دا دروغ واقعیا ولا کړه تیر چې مې دو ادریس علیه السلام د ټیلرې واقعیا تاسو ته ویل تاسو نه پرې خو نو چې څنګه مې تاسو ویل چې دروغ واقعیا وا نو چې دروغ واقعیا راځي به تاسو ته چې دا دروغ ده کني الله به بیا ما د مرچقاټی نه رانی سي د قیامت په ورځ او دا چې د توسو هم نو دا صحیح ده ورغه په تواتر سره دا روانه ده تاسو صحیح حدیث وایم نو برا په سدرۃ المنتهى هغه اخري ځای چې باغی باندې د بیر یو ونه ولاړه او هغه بیره د هغه دومره غټه غټه پانی دي لکه حدیث کې راځي واذا ورقها كاذان الفيل دا هغه دومره غټه غټه پانی دي كاذان الفيل لکه د اتي د غوګونو مری غټه غټه پانی دي حدیث کې راځي زنه وای مخا واذا ثمرها كالقلال او میوه دومره غټه دام دومره غټه میوه دام لکه د منګومري منګي سوره غټه ښا د هجر مقام منګوټي چې دغه بلک بدن د هجر مقام سره چې دینو تشبیه ورکړی دا
چې دا هغه ځای د منګوټو عمرې غټې غټې دانې دي پکې لکه قرآن کې هم راځي که نه که تا ته دا واقعه د روح کاري نو خیر دی دو تا ته پیاس یو آیات ویم د قرآن ښه سوره نجم آیات نمبر 16 کې چې راځي اذ یغشی السدرة ما یغشی اذ یغشی السدرة ما یغشی که تا ته دا خبره د روح کاري نو ګورئ د قرآن آیات په دلیل دی هغه وایي کله چې پټه کړي هغه بیرې لره سلوي پټول دغه بیره چې بره ولاړه ده دا بیره چې پټه کړي سلوي پټولي پټ کړي قرآن کې الله وایي که نه اذ یغشی السدرة ما یغشی وی دا بیره چې کله پټه کړي او څه وکړي ډېره پټه کړي دا قرآن وایي دا خو زه نه وایم نو بیا دا مختلفې روایتونه دي کې راغلي دي چې یا خو دا بیره چې پټه کړې ده نو دا ملائک طواف کو یا دا ملائک چاپیره دومره راجمع شوي چې دا بیره پټه کړې وه یا د بیرې نه چاپیره د سرو مولخان ته و د سرو مولخان او دا بیره چې دی د ځان سره ټوله پټه کړې وه سو الله عالم مختلف روایت دی کې راځي نبی علیه السلام بیا فرمایي چې ما سره مناجات د الله شروع شو د ځمکې نه خو ګوره تاسو ته ما ویلي وو اختلاف مې راته تېره جمعه کې ذکر کړی و 3 اقوال مې راته په تېره جمعه کې ویلي چې نبي علیه السلام په شان سره تللی دی او څه طریقه ده د دې سره مې راته چې دی نو بیا د اسراء تعریف مې پای کې هم کړی او په دې کې مې وکړو او چې دی نو بیا معراج ته مې شروع کړی د هغه ځای نه ده نبي علیه السلام د بشترې نه مې را روان کړی او اوس چې دی سدرة المنتهی ته مې ورسولې او سدرة المنتهی بیرې ته مې ورسولې اوس چې دی زه دا ټیم ګورم چې سوره دی که دا کم نو بیا بس کو بس دی که زما په خیال ټیم پوره دی د دې ځای نه د بشترې نه مې روان کړی په صحیح احادیثو باندې اختلاف تېره جمعه شوی و دې ځای نه د نبي علیه السلام د بشترې نه د سدرة المنتهی پورې ورسېدې په سدرة المنتهی کې اوس د نبي علیه السلام او د الله مکالمه شروع کیږي د نبی علیه السلام او د الله خبرې شروع کیږي چې الله څه ویلي دي پیغمبر څه ویلي دي واپس راغلی دی بیا تللی دی بیا څه ویلي بیا څه ویلي بیا څه ویلي نو انشاءالله دا د نبی علیه السلام او د الله دا مکالمه پر روانه جوړه کیږي الله دا بل